انا من انها داسې تاسو ته وایي چې دا علم د څلورو اسبابو دپاره شرط دی بغیر د علم نه د هغې سببیت کالعدم دی تانیث ترکیب عجمه الف نون مضتین چې په اسم جامد کې او د دوو سببونو سره نفس جمع کېږي چې عدل او وزن فعل دی لما تبینه د دې وجې نه چې واضح شوی ده من هغه دا ده چې انها دا علمیت لا تجامعو نه جمع کېږي په حال کون د علمیت کې مؤثرتا چې دا مؤثر واخلي الا ما مگر جمع کېږي د هغه اسبابو سره هي چې د علمیت شرط فيه شرط د هغه سره نو د څو اسبابو دپاره شرط دی څلور تانیث عجمه ترکیب الف نوزتین او بیا به داسې نه جمع کېږي د مابقیه سره نه جمع کېږي د مابقیه سره الا العدل و وزن الفعل د عدل او د وزن فعل سره جمع کېږي نو د عدل او د وزن فعل سره نفس جمع کېږي او د څلورو د سببیت دپاره شرط دی دا ما داسې وویلو چې نه جمع کېږي د مابقیه سره دا ولې ویو دا الا حرف استثناء ده حرف استثناء مستثنا منه غواړي نو چې حرف استثناګانې دوه دي نو مستثنا منه ګانې به هم دوی نو لا تجامع شیئا مؤثرة دا شیئا به مستثنا منه شي الا ما شرط فيه مستثنا او لا تجامع شیئا مما بقيه لا تجامع شیئا مما بقيه شیئا به مستثنا شو الا العدل وزن الفعل شیئا به مستثنا منه شو عدل وزن الفعل به مستثنا شي نو دا ما بقیه مې ځکه وویلو ځکه چې دا راونه باسي نو بیا تعدد د مستثناګانو دی سره د دې نه چې مستثنا منه یوه ده او تعدد د استثناګانو او د مستثناګانو چې مستثنا وي دا ناجایز ده په قواعدو مشهورو کې نو په دې وجه د هر مستثنا دپاره خپله خپله مستثنا منه راوباسه نو نه جمع کېږي علمیت د یو شي سره په حال کون د دې علمیت کې چې دی مؤثري الا ما مګر جمع کېږي د هغه چا سره هي چې علمیت شرطي په هغه کې او نه جمع کېږي علمیت د یو شي سره مګر جمع کېږي نه جمع کېږي علمیت د یو شي سره چې ما بقیه دي مګر جمع کېږي د عدل او د وزن فعل سره ښه او دا حرف استثناء ولې وروستو ذکر شوه دا دویمه حرف استثناء ځکه که دویمه حرف استثناء ذکر نه کړي او داسې وی لا تجامع شیئا مؤثرة فيه الا ما شرط فيه والعدل ووزن الفعل والعدل ووزن الفعل بیا ذهن ته راځي چې علمیت به د دې ټولو دپاره شرطي حالانکه علمیت خو د عدل او د وزن فعل لپاره شرط نه دی ځکه د عدل او وزن فعل ځان له استثناء شوه او د ما قبل ځان له شول وهما متضادان اوس دا عبارت دپه د سوال نه سوال دا دی چې ته وایې چې یو شی کې علمیت سبب یې یو پکې بلي او علمیت ته لرې شي او نکره شي نو منصرف ګرځي زوام دا خبره دی کمزورې ده جایز ده چې په یو کلمه کې عدل او وزن فعل او علمیتي عدل وزن فعل علمیت او چې کله ته علمیت لرې کړي نو دوه سببه به پاتې شي چې عدل او وزن فعل دی او بیا هم کلمې ته د غیر منصرف وویلی شي ځکه دوه سببه خو پاتې شي که نه یو کلمه کې به عدلي وزن فعل به علمیت به او ته علمیت لرې کې نکره به شي نو بیا هم پکې دوه سببه باقي شي چې عدل او وزن فعل نو کلمه به بیا هم غیر منصرفه وي نو دی وایي وهما متضادان دا عدل او وزن فعل دواړه متضادان دي دا نشي کېدلی
چې په یوه کلمه کې د عدل او وزن فعل دواړه جمع شي. دا نشي کېدلی چې په یوه کلمه کې د عدل او وزن فعل دواړه جمع شي. ولې؟ د دې په منځ کې تضاد دی. تضاد بین الشیئین دې ته وایي چې دوه شی نه یو دواړه موجودي او د دواړو په منځ کې مقابله او تصور د یو موقوف په تصور د بل پورې نه وي. دوه شی نه دواړه موجودي د دواړو په منځ کې مقابله او تصور د یو موقوف په تصور د بل پورې نه وي. لکه سواد او بیاض. سواد وای قابض البصر، سترګې دې بندای، شپې باران دی، د میاشتې اخیره ده، تکتوره ده، مخې ته غټه ګوته نینې، دا سواد شو، قابض البصر شو، سترګو نظر دې بند کو. او بیاض مفرق البصر، ورځ د رڼا ده، شپه د سپوږمۍ ده، هر څه اینی. تعریف د سواد موقوف په تعریف د بیاض پورې نه ده، د بیاض موقوف په سواد پورې نه ده. دې ته متضادین چې دوه شی نه دواړه موجودي، د دواړو په منځ کې مقابله تصور د یو موقوف په تصور د بل پورې نه وي، تصور د یو موقوف په تصور د بل پورې نه وي. دې ته تقابل تضاد وایي. دی وایي چې هما متضادان، دا دواړه متضادان دي، دا په یو ځای کې نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې اوزان د عدل سماعي دي او اوزان د فعل قیاسي دي. اوزان د عدل سماعي دي، اوزان د فعل قیاسي دي، او سماعي او قیاسي په یو ځای کې نه جمع کیږي. سماعي او قیاسي په یو ځای کې نه جمع کیږي. اوزان د عدل سماعي دي، اوزان د فعل قیاسي دي، او سماعي او قیاسي په یو ځای کې نه جمع کیږي. لہذا داسې نشي کېدلی چې په کلمه کې عدل هم وي، وزن فعل هم وي، علمیت هم وي، او ته نکره کې او کلمه د غیر منصرف شي د عدل او د وزن فعل په وجه. فلا يكون معها الا احدهما. دا کان په دې مقام کې کان تامه ده. په کلام عربی کې ګډکۍ استاذه کان په 5 قسمه ده. کانا تامه، کانا زائده، کانا ناقصه، کانا بمعنی سواره، کانا شانی. تامه، زائده، ناقصه، بمعنی سواره، شانی، کانا شانی. نو دلته کانا تامه ده. کانا تامه په کلام عربی کې یوازې فاعل غواړي، مدخول به مرفوع بنا بر فاعلی او خبر نه غواړي. او د کانا تامه علامه او قرینه دادا چې تعبیر به نه کېږي په وجد، حصل، ثبت، وقع. وجد، حصل، ثبت، وقع، دا د کانا تامه. نو فلا یکون معها، نه موجودیږي د دې علمیت سره الا احدهما، مگر یا علمیت یا عدل، یا عدل یا وزن فعل، یا عدل یا وزن فعل، یا عدل یا وزن فعل. نه موجودیږي د علمیت سره مگر جمع کیږي اوس عدل یا وزن فعل. یعنی دواړه عدل وزن فعل دواړه د علمیت سره خبر نه جمع کیږي. خبر خلاصه شو. دلته مشهور سوال دی چې دا الا احدهما دا استثناء د چا نه ده؟ یا به دا استثناء د عدل نه یا به د وزن فعل نه. که د عدل نه موجودیږي، عدل معها نه موجودیږي د علامت سره عدل الا احدهما، مگر یو بای. نه موجودیږي معها د علامت سره عدل الا احدهما. نو چې مستثنا منه د عدل کو، نو احدو کې کو مراد عدلی، نو استثناء د شه د خپل نفس نه ده. او که مراد وزن پیلی، نو دا خو
اصل په استثناء کې هم متصله ده او دا هم منقطع شوه. مستثنا منقطع ته وایي چې ما بعد غیر وي د ما قبل نه، نو اصل په استثناء کې متصل او دا خو منقطع شوه. او که ما قبل مستثنا منه وزن پیلی چې نه موجودیږي مع هاد د عالمیت سره وزن پیل الا احدهما، مگر وزن پیل یا مگر عدل. کو مستثنا منه وزن پیل ده تاتنا او مستثنا عدل شو نو بیا منقطع راله او اصل په استثناء کې متصله ده. او کو ما بعد وزن پیل مراد کې نه استثناء د شی د خپل نفس نه ده، نو کم شی اخلي بیا شو په د اعتراض ده. نو جواب دا ده چې نه زه مستثنا منه عدل اخلم او نه وزن پیل اخلم، بلکې زه مستثنا مجمع من حيث المجموع اخلم. یو بل شی چې د سوام نه موجودیږي ماهاد د عالمیت سره یو امر چې دایر بینهما ده، یو امر چې دایر ده په مابین د وزن پیل او د عدل کې، نه موجودیږي د عالمیت سره یو امر چې دایر ده په مابین د عدل او د وزن پیل کې الا احدهما، مگر عدل یا وزن پیل. نو مستثنا منه هغه امر دایره شو او مستثنا کو عدل ګرځي کو على وزن پیل ګرځي. فاذا نکره کله چې علم نکره شو نه څه نشته خبره خلاص شو، نو بقیه بلا سبب، سبب پکې ختم شو. په کلمه کې ترکیب او علمیت ته، الف نون او علمیت ته، عجمه او علمیت ته، تانیث او علمیت ته، او ته نکره کې علم تلره کې، نو بقیه بلا سبب شو. هغه سبب خو کلا سبب شو ځکه هغه د ثابت پر علامت شرطو، نو کلمه منصرف شو یو سبب پکې نشو. او على سبب واحد یا په یو سببي په کلمه کې علامت او وزن پیل ده، احمدو عدل او وزن پیل ده، عمرو تا نکره کو یو سبب پاتې شو بیا منصرف شو. فاذا نکره کله چې نکره کړه شو باقی پاتې شو بلا سبب. دا په صورت کې چې په کلمه کې علامت او ترکیب یا علامت او عجمه یا علامت او تانیث یا علامت او الف نون دي، یا به باقی په یو سبب چې په کلمه کې علامت او وزن پیلی یا علامت او عدلی. پښو په بس ته